بسم الله الرحمن الرحيم. وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم نفقت فهو ضامن. بلی سب ذهن کې دا کې نه وایي چې کله مستأجر هغه د موجر د صحیح شرایط مخالفت وکي نو په دې صورت کې دا شی د سره غیر مضمون نه پاتې کیږي بلکې زمان پر راځي یعنی غاصب جوړیږي. څه جوړیږي؟ غاصب. دا ذهن کې نه وایي. اور سره یو قاعده ذهن کې دام کې نه وایي چې هر شرط د موجر د طرفه مالک د طرفه دا معتبر نه وي. د کم شرط چې څه فایده و د کم قید دغه قید به اعتبار وي او که څه فایده ورله نه وه اعتبار به ورله نه وي. نتیجه د کم قید چې فایده وه او د هغې مخالفت وکړو دا به مخالفت وي غاصب به جوړېږي مستأجر نه. به هر حال به په زمان راځي. او که د کم شرط فایده نه وه د کم قید فایده نه وه دا قید بغیر معتبر او د هغې خیال ساتل هم ضروري نه دي. که وی نه ساتلو غاصب او ضامن به نه جوړېږي. پوهېږئ پې؟ اوس راځئ. وإن استأجرها إلى الحيرة. حیره کوفه کې ځای دی عراق کې. حیرې دپاره ته اجاره باندې سواري ونیوله چې هلته به ځمه بس به د حیرې نه واوښتلو قادسیې ته پې لاړی. خو داسې وشو چې واپس یې قادسیې ته دا حیوان راوستلو او بیا هلاک شو. ضامن به وي که نه یا ضامن به وي. یو پیره چې کم ځای پورې په اجاره نیولې و د هغې نه ورتېر کړو نو مخالفت شو. او داسې قید چې ورسېږي د هیرې نه ونړی دا قید فایدهناکه مو او ته پکې مخالفت وکړو نو څه جوړ شو؟ ضامن شو، غاصب شو. اوس یې که واپس راوړو که نه نو غاصب چې تر څو شی مالک ته نه یې حواله کړی هغې پورې د غصب د زمرې نه نه وځي نو غاصب به زمان به یې ورته وګورئ. وإن استأجرها که چرې حیوان دابې ونیوله په اجاره باندې الی الحیرې پورې فجاوزه او تجاوز یې وکړو بها په دې دابې باندې د مستاجر الی القادسیې ته ثم ردها الی الحیره به یې واپس راوستله حیرې ته او ثم نفقت به هلاکه شوله دابه فهو ضامن ضامن به وي. دا مسله عاریه کې هم ده. که د چا نه دي عاریتن سواري واخیستله پلانکي ځای پورې ځمه پې هغه به هم ویل چې پلانکي ځای پورې ټیک دلال شه او ته متجاوز شوي بس غاصب شولې. شی عاري مستعار شی هم امانتي زمان بګنی که هلاک شي. خو چې مخالفت دی وکړه متجاوز شي بس غاصب شي. اوس که واپس خپل ځای ته راوستلم غصب نه ختمي. دغه شان د ګاډي مسله هم ده. ګاډی دې راکړه پلانکي ځای ته بې ځمه که په اجاره باندې یې وکړه په عاریه باندې او بیا دې هغه ځای نه تجاوز وکړو نو څه شوي؟ غاصب شوي. شی مستاجره کې او شی مستعار د امانت وي خو بس غصب به دې جوړ شي. وقیل مولانا ویلی تعویل هذه المسأله. چا دا خبره کړې ده؟ دا مسله اله ده چې تر حیرې تګې نیولې بس او دا ورتېر شو. او که چېرې مسله دا وه چې حیرې پورې ځم او واپس راځم هم دواړو نه نیولې و تګ راتګ دواړو باندې اجاره کړې وه نو په دې صورت کې چې کله د حیرې نه واوښتلو غاصب شو خو واپس چې حیرې ته روغه سلامته سواري راوستله غصب واپس ختم شو بېرته تې امانت جوړ شو. وقیل چاویلی تعویل هذه المسأله. تعویل د دې مسلې دا دی اذا استأجرها ذاهبا چې په اجاره باندې ونیسي د پاره د تللو لا جائیا واپس راتللو نه لینتهي العقد بالوصول وجداد چې څنګه ورسیږي الی الحیرې ته نو عقد ختم شي اجاره څه شي نو شی مستأجره پاتې نه شو اجارې ولا پاتې نه شو او د مالک په اجازت هم نه دی چې خو واوښتلو نو څه ته جوړ شو؟ غصب. کله چې د چا په شي څوک قبضه د هغه د اجازت نه غیر ورکړي دا غصب وي. څنګه چې هغه ځای نه متجاوز شو نو اجازت خو د مالک نشته او قدم څه شو؟ ختم شو. نو څه جوړ شو ته غصب؟ نو بیا فلا یسیر بالعود نو که واپس یې کړلو حیرې ته نو نه ګرځي دا مردود الی ید المالک تعالی کې غصب کې حکم دار مالک ته واپس کې خو یې رانه وستلو معنوي طور مالک ته رانه وستلو. ها د بل صورت چې د تک را تک دواړو دپارې اجاره باندې نیولې وه نو چې حیرې نه څنګه ورتېره شوله مخالفت شو که نه خدا د چې اجاره لا نه ده ختمه ځکه اجاره د هغه ځای پورې نه وه د واپس راتګ هم وه اجاره لا شته دی
هغه مخالفت یو کو چې بس هیره طرف وسله مخالفت ختم واپس شي اجاره جوړ شو مستاجره جوړ شو اما اذا استاجرها کچری په اجاره باندې دا باندې ولي وذاهبا وجائيا دواړه د تک او راتک یکون بمنزله المودع دا په منزله د مودع شوله تاسو لګو ګوري مودع چې د چا سره چې امانت خوده شوی هغه کده مودع د چا چې امانت وی مالک دغه مخالفت کی نظامین جوړیږي خو که مخالفت ختم کی مثلا کپڑے ورکړي دي امانت او د استعمال وای چولی دا خیانت شو کړه غصب شو خو چې واپس ویستل به د محفوظ کې خودلې واپس ته امانت جوړ شو ندی صورت کې چې واپس هری تر ورسېدل نو څه ته جوړ شو امین ته جوړ شو مستاجر او شی مستاجره جوړ شو اسرین امین جوړ شو پشان د مودا اذا خالف چې مخالفت وکي ثم عاد الى الوفاق او به وفاق ته واپس راشي یعنی کوم خبره مانی چې د دوړو اتفاق شوی چې د غشان بکی وقیل او چا ویلی دي چې نه دا خبره جاری ده بس عام مطلقاً څه مطلب هیره نه جوړه ولا کسر به هیره د بار اجاره وا او کله واپس راته هم اجاره وا دوړو صورتونو کې غاصب جوړ شو که واپس هیره ترا واستلم غاصب دی او کني درا واستم غاصب دی که هلاک شتوان پر راځي عمده راجح رائے ده وقيل شاويل الجواب مجري دا جواب جاری دی علی الاطلاق باندې والفرق خنو سوال دار تاسو ما ته لګ متوجه شي ما د سره څه امانت خیره کپڑی دي اما ویل چې د استعمال کړل غاصب شو زمان پراله که هلاکیږي خو که واپس محفوظ کې خود لې زمان ختم غصب ختم واپس څه جوړ شو ودیعه امانت ته جوړ شو دلته اتفاقی ده اجاره کې چې کله مخالفت وشي نو شی مستاجره د امانت نوزي غصب ته او که واپس وفاق تراشي نو هم غصبي امانت ته واپس نه جوړيږي نو ودیعه کې ته واپس امانت جوړيږي دغه ته ولې نه جوړيږي پیږي نه جواب دار په ودیعه کې د حفاظت د شی چې د امانتي مسله چې ته امین امي دا قصدن وي دا څه قصدن هم د دقه لپاره قد شوی نو که مخالفت وکي لانجه جوړ کړل واپس محفوظ کړل دي نو عقد لانه دي ختم شوی عقد لا شتا هغه سره وسم لا مودا دي وسم لا امین دي او اجاره کې د امانت د شی چې د کوم شی چې په اجاره نه ولې د امانت وی خدا ضمنن وي په ضمن د اجاره کې څنګه چې هیرین او وختلو مخالفت وکړلو عقد اجاره ختمه شی چې ختم شو په ضمن کې کوم شی امر سره ختميږي نه امانتي مثلا ته شو ختم شو نو بس خپل ځای تراله نتیجه اجاره جوړیږي او نتیجه امانت واپس کیږي پیږي په والفرق ان الموضع چې مامور بالحفظ دا مامور بحفظ وی مقصودا فبقي الامر بالحفظ نو باقی بعد شلوکار د حفظ بعد العود پس د عود نو وفاق ته یعنی واپسی وکړه خپل وفاق اتفاقی صورت ته نبی ته د حفظ والا امر را لې چې ته حفاظت کوا د مالک د طرف امر په حفاظت را لې معنا موضع واپس جوړ شو فحصل رد نتاسو له کوګره خبره ممکنه وکړي دا موضع وکنه یعنی ما وته امر کړو چې ته حفاظت کوا د چې کله مخالفت کو نه حفاظت نه خبر وته لکه خو زما د امر لا باقی دی چې کله واپس کپڑا محفوظ کړل نو زما امر لا باقی دی نو دا لا وسم زما مامور دی زما مودا دی نو د چې کله کپڑا واپس کې خود مثلا په بکس کې نو د سی وایي چې د مودا قبضه ته شی واپس را لې او مودا چې دا مامور وي د چا د طرفه د مودع د طرفه نو داغه قبضه د سیله د مودع قبضه نه ګوي ازما قبضه ته واپس را لې د مالک قبضه ته پوهیږي کنه به کنه به ویما نفحصل الرد درد وبش الى يد نائب المالك چې مودا دیکھا او په اجاره او پاریه کې يسير الحفظ دا کوم د حفاظت مسله چې د شی مستاجره مستاجر حفاظت کوي د شی مستعار به مستعير حفاظت کوي دي کې دیو مامور په حفاظت باندې مامور به مامور په حفاظت طبعا اثر پر چې شی استعمالي خامخا په حفاظت کوي الا مقصودا نو فاذا انقطع الاستعمال شکل استعمال کټ شو مخالفت یو کړو اجازه خو مخالفت په صورت کې استعمال نه کنا
چې مخالفت یې وکړو نو د استعمال اجازه هم نشته استعمال هم ختم شو چې استعمال ختم شو ورسره حفظ هم څه شو ختم شو لم يبقى هو نائبا دا اصل کې دا سړی اوس نائب پاتې نشو چې مخالفت یې وکړو فلا يبرأ بالعود نو بس خپل حالت تراشي نو بریکیږي نه د زمان نه وهذا اصح هم دې ته صحیح ویلې تاسو په شوري فرق مانی تاسو بیرو ته به وکړي دی ګوره دی مجيب تمویل دزما کتاب دزما کپړې دي د تاسو سره ودیعه امانت ده نو خیانت خو به کې نه کوي کنه او د استعمال شروع کړو وای غستلی نو په دې صورت کې زما مخالفت وکړو خلا مامور زما ده د حفاظت چې حفاظت به کې مامور ده نشبه کله واپس کپړې کې خودلی نو زما مامور خو کنه هغه عقد لا باقی وو نو واپس زما مامور قبضه ته شهراله یعنی زما نائب ته مودا تنګو زما قبضه ته رااله او پاریو په اجاره کې چې کله مخالفت وکړلو الته دا حفاظت امر چې زمننو استعمال به وجو چې استعمالي حفاظت بم کې نه چې کله مخالفت وکړو استعمال اجازه نور نو نه حفاظت هم نور نو نیابت نه ختم او بس که وفاق تراشي موافقي صورت ته نوم د نائب لاست نه راشي وګوره نور آسان دي او من اکترا حمارن بسرجن د بغاړو کې دي زمانہ موټر سایکل واخستل زما به نمک بندي پوري عاریتن یا په اجاره او نو کدی بدلار کی خود به خود هلاک شو تاوان به نشته صحیح ده خو که چریدا د نمک بندي نه اور واوختلو واپس کړه نمک بندي ترام لیکنه بس شي غصب جوړ شوی بهر حال په تاوان دی ومن اقترى حمارا بسرج فنزع ذلك السرج واسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه ضمان خروني ولو بکری او خر باندې چې سوريږي په اسماني سوريږي زين به بیا چې څوک نه سوريږي نو کوم زين په ازما د طرفو اقته لري کو او خپل طرف بل زين په واچو خدا د زين کوم چې ازما غلي او مقشان یو فرق پکې نه نو بدی سره دا مخالف یعنی دا مخالفت نه دي لکه غنم منو من وربشي بواچولي مخالفت نه مخکې ویلو استیک د سباق نه کوي خدا دا کدکم زین واچو د دې وزن د غبل زین نزیتو نڅمره چې وزن زیتو کنیم بني مزیتو هلاک شونیم بني نقصان به راځي کسل زیتو سل سبحان به راځي او کنه برابر به خو خبره نه ده پوهیږي په ومن اکترا څوک په غریبانی ونی سي حمارن خر بسرجن زين سرا فنزع ذلك السرج د غزين دیوباسي زين انسانان چې بګینی ښا واسرجو بسرجن او دا وتواچي بل زين يسرج بمثله داسي سرجو چې عام تور د غشن بمثله الحمر د غشن زينون خروطا چول شي نظام فلا ضمان عليه دا مخالفت نه ضامن نه جوړيږي لانه وجد دا کچري هم دا اقشان زين څنګه ما بیا چولو نو بس به خو تا کم زین ما چولې اوس ما اجازه دې ته شامل او د مالک اجازه دغه شان غبل تم شامل لنه دا د سیدل کې د مالک په اجازه دې چي کوي لانه زکه دا زین چې د دویم زین اذا كان يماثل له ولا کچری دا د اول زین مماثلو يتناوله اذن المالك نو د مالک اذن ورته شامل لې زکه مثل ته اذن شاملي پوه شولې په تاسو له ګوري اعتراض کما قید لګولې چې اندا خر دی او دې زین معنی به ته ګرځي را ګرځي ښا او د دا زین بدل کو دغه په مثلی هم دغه وزن ولا بل زین واچو د مخالفت شو کنه د قید جواب د دې قید څه فایده نشته د کوم قید څه فایده نه هغه له اعتبار نه دغه مخالفت معنی ما ول غاصب نه جوړیږي شروع کې ویلو اذا فائده في التقييد بغيره ځکه فایده نشته د قید ولګي د غیر زین الا اذا د دې غیر زین نه علاوه د بل زین الا اذا كان زائدا عليه في الوزن هكذا دویم زين زائد او په اول زين باندې په وزن کې لکه من غنم او بزب کې دوه معنا چوي تیر شو کنه فحين اذن يزمن زيادت بزامين وي او کده سي زين به کې واچو چاغي په مثل سره خرو باندې خلق واچولو نه داسې زينو به وان كان لا يسرج بمثله الحمر نو به چې هلاك شو مکمل زمان به ور کوي یزمن زامن بویل انه وجدادا چې کوم زین بخرو خلق نه چې غیت زما اجازه دلالتن نو شامل زما مخالفت وکړو او هغه کوم زین چې خلق نه چي
او توي دا بنا چې د قید له اعتبار هم شته لانه لم يتناوله الاذن اذن وردنو شامل من جهه د مالک د طرف نو د باصل کې مخالفت شو او چې هلاک شي دوان به ور کوي نو فصار مخالفا وان اوقفه بايكاف لا يوقف بمثل الحمر لګو ګورئ او که زين بزې زين تلری کړلو کجاوي په واچولا سامان چې کوم شي کې دیغه او دا د څه کجاوه و چې د څه خرو باندې چا د څه کجاونه چول مثلا د خوان والے په واچولا او به هلاک شو دا خو بيخي اتفاقی د ورمانه په زمان را لې پویږي په لکه ځان سره یو کس بلکې نو محکم ویلو من غنم بزیتی کې خود او حیوان داسي چې د دې طاقت نه لرو هلاک شو موږ مکمل ضامن دي دغه مسله ده وین او کفو ک شریکاف پالان به واچولو به کافن پالان داسي لا یو کفو بمثله الحمر چې کاپ نه چول شلو به مثل د غشان ایکاب خروتا زمين به جوړیږي لما قلنا په سرچ کې مو چې الت زمانو کنه ډیر وزن ولا په صورت کې وهذا اول عدد غیر مولاد خو سوال دلته جوړیږي چې دسي ایکاف په واچولو پالان کجاوا چې دغه شان کجاوا خلکو په خروا چول زین لري کو کجاوا چوا چول نو به امام سی وای کنه وای بهم ضامن دي زکه د زین اجازه ته دو کجاوی پالان اجازه خو نو او صاحبین څه وای وای نه جی وای دا کجاوا او زین یو شی سبق نه کی خلک په جوام کینی په زین کینی نه که په مثله او نه ضامن نه جوړیږي حاکم وزن زائد او وزن موافق زمان په پراش امام سیب قول مفتابی دي دي صاحبانو قول وین اوقفه بکاف على مشامی وای دا څه کلمه ما چې مفتابی دي اندر على مشامی قولی کا وین اوقفه بکاف خو بس هذا فقه حنفی باچا دي وسکه وین اوقفه کچری پالان به واچي بکاف انداسي پالان یو کفو بمثله الحمر چې چول کیږي به مثل لاغي خرو تضامن به امام سی وای د ټول قیمت وقال صاحبن فرمای یضمن بحسابه دا خبرم کړي وا چې ضامن بالي چې وزن پس کې زید فی داغي په حساب سره کا لانه اذا كان يوكب بمثله د صاحبن دلیل کله چې ودا ایکاب داسي چې اچول کېدلو به مثل لاغي خرو ته نبیدا او سرج یو شان دي نو دا د سې لکه زید وزن والا سرج چې واچو ناغي کې خو طول قیمت ضامن نه څومره وزن زیدي داغي نسب زیدي نسب که سلس بی گوره کان هو والسرج سوا دا و سرج برابر شو فیکون المالک راضیا به بدی صورت کی مالک براضی مالک اصل کی راضی دے بدی چې دا واشوا هادم رد الا اذا كان زائد ولا سرج في الوزن کچری زائد او سرج باندې بوزن کې نو بس فیضمن زیادت زیادت بزاین ضامن وی اگر زیادت باندې هنو راضی مالک لانه لم يرضى بالزياده بزیادت نو راضی بدی زیادت کی متعادی شو فصار كزياده في الحمل المسمى دا بدا شل كزيادت چې په حمل مسمى کې کی من بزید و منوا چي خدا الله چې دغه د جنس نه غنم او بزماني من غنم نور واچي اذا كانت شکل دغه د جنس دغه نه کا زیادت ولي ابي حنيفه رحم الله امام سی وای دا یکاب قبیل شریعت دا خود سره لګ غنم او بزې په وسپنه پیچولي د غنم او بزې هم ویلي چې کم جنس یاد کړی دغه بزې بل شواچي او دا غینه ضرری نبی خو ټول جميع قیمت ضامن جوړیږي ولی ابي حنیفه رحم الله ان لکاب چرله سم جنس سر جدا دا غینه نه دي جنس نه دي لانه زکه کاب چی د حمل لپاره سامانونه به کې خلک چي والسر چره د خود رکوب د باري سوريږي به وکذا بل فرق واورا وکذا ينبسط احدهما دا کاب خوريږي على ظهر دابه دابه په ټول املای نیولي او دا زین چې د خلق زی کوم دی باندې شکینی مالا ينبسط عليه الاخر انبسط ينبسط چې نه خوريږي باغی باندې بل یعنی بل دغه شان پملا نه خوريږي فيكون مخالفا نو دا مخالف شو لبدا چې کما اذا حمل الحديد چې وسپنه بکیدی بار کی وقت شرط له الحنط حالانکه شرط وته لګول او چې غنم به بار کی وإن استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر ما تلك برو ګوريږي دا امیر چې ده کنه د تما سوزکای کې سامان واچولو دا وی سره ته شب قدر ته
نو ما وته دا چرساده روډ یاد کو بدی روډ ویسا دای ببل روډ وړي اوس د دې درې صورت جوړیږي توجه کله د سی روډي وړي کنه چې هغه کم پاغه باندې هم تور خلق نجی دی ر د وجنه او د پاغه روډ باندې سامان ویوړلو او هلاک شو تاوان پر راځي مخالفت وکړو کنه یا ازما سامان تاوان پر راځي یو صورت دویم دا کوم روډ ته ما یاد کړی د دې علاوه په بل روډي خدا بل داسې روډ دی چې هم تور په خلق زی راځي هم نبی که باغی باندې ویوړلو او هلاک شو نو به په توان ناراضي او دا کوم روډ می چوته یاد کړی بدی هم توان ناراضي البته کاغه روډ کې د دې نه خطر زیات او دا بل چي دي اگر چې خلک بتلل راتلل به باغی کوم توان ناراضي وسیلک به ووري ما وته ویل سامان وې سده پلانکې لار باندې او د لار بدل کړ دوه صورته په لار باندې څوک زی کنه کبنت نام تور د خطرې ورېږي خو زمان راځي کلاړې په هلاک شو یو صورت دویم په بل لار باندې تلل خو د بل لار داسې و چې باغی باندې هم تور خلک تل راتله اوس دغه دوه صورتونه کچري د خطرې والا و نو به دا کم قید ما لګولې چې پلانکې لار باندې لاړ چې دا قید معتبر دی او دا په بل لارځي نه دا مخالفت کی غاصب جوړي کی که هلاک شو توان پښتري اگر که خلک بيزي راځي دغه شان په کومه لار څوک نتل اغم د نقصان توان لارې ځکه بنزي هغه کوم مخالفت د قید زما معتبر او که دا بل لار داسې و چې خلک پتلل راتلل او خطرې والا هم نو نبی د ازما قید چې په دې پلان کې لار لاړ شه دا غیر معتبر دی که بل لاړې غاصب نه جوړیږي نو که هلاک شو توان په نشته څو صورت شو درې په داسې لار چام تور بنزي توان خلق بنزي او که خلق بتلل دو صورته خطرې والا دا بهم توان کنه د به نشته وګورئ وین استاجر حمالا کشری په اجاره ونی ولو حمال سامان را لويسا ليحمل له طعاما شدد بار طعام ويسي في طريق كذا فبلان لا فاخذ في طريق غيره اغلاله شروع شو ببل لارا يسلكه الناس خدا لارا داسي وا چغي باندې هم ټول خلق لا نو موږ دې کې دوه صورت ویل کنه راځي ورله فالا کلمتا نو سامان په کې هلاک شو نو زمان په نشتا ځکه دلته طریقې له اعتبار نه دا د چې خطر پکې نه وکا وین بلغه هذا خبر منه کړي که سامان یې ته ورسو غره به د اجرت مستحق دی وسکاري وکړو وین بلغ او کچره سامان یې ورسو فله الاجر د اجرت ملاويږي وهذا د ادم زمان منګ ویلو کملار معنی خلق زید دي دوه صورت دي کنه دي وس بیان کو یو سوا ورا وهذا اذا لم يكن بين الطريقين تفاوت دا غ صورت دي چې طریقینو کې د خطرې په اعتبار سره تفاوت نو لأن عند ذلك ذکر بدغه وخت چې بدیل راوي او بدی موړه د تقید غیر مفید دی فائدې نشته نو اعتبار مولا نشته اما اذا كان تفاوت کشری دغه کم دوی ملاره اگر چې خلق بتلا خدا کم وته د کړي د دینه متفاوت او څمنه متفاوت و خطر پکې زیاته و یضمنو به ضامن د لصحت التقید ذکر قید معتبر فإنه تقييد مفيد ذکر دارسي قید چې فیدناک دی نو د له اعتبار وی نو سوال صاحب د هدايه خو مطلق ذکر خبره ذکر کړي امام محمد ویما امام محمد رحمه الله دلالي خبره څنګه ویلي دي فاخذ في طريق غيره يسلكه الناس فعلى كلمه فلا ضمان له مطلق ویلي کنه ناغه وی زکا شام تور بلار خلق زی خطرې ولا نه په کملار باندې خلق ډیر زی راځي خطرې ولا نه الا ان الظاهر عدم التفاوت اذا كان طريقا كل جدا سلار ويسلكه الناس خلق تلو نو فلم يفصل ذکر دوا صورت بیان نکړه تفصیلی و نکړه وان كان طريقا كبد سلار لاړې چې هغه بيخي څوک پتلل نه دای غدریم صورت ده لا يسلكه الناس خلق بنت لفعلك به هلاك شنو دم نه ضامن بوي لانه صح التقييد بس ابشروا ولا قيدي دي خېټ ټکو اعتبار به ولي فصار مخالفا مخالف وګرځیدل غاصب شو وین بلغ دلتم که سامان ورسو فله الاجر وجلت ملاويږي ځکه مقصود دغه پوره کو لانه ارتفاع الخلاف هلکه دته اجرت ولي ورکی وی خلاف ختم شو کنه څنګه خلاف اغل بدیل را مزه دا پلاړې خو چې کله مقصد ته شی ورسو بس خلاف ختم
معنوي طور ختم شو معنوي طور ختم من مقصود حاصل شو اگر چی و ان بقي صورتا اختلاف وسم لا واقع دي صورت په اعتبار سره وتر یاد کړی وی ولا راوتل په ملا وان حمله دا بس څلورم صورت شو زدا بیل مستقله مسله کا انا کته د مل لازمه سامان دي په دې بلنګي لارې وېسا او ته په کشتۍ کې واچو سمندري لار مانی وی وړلو نام تور سمندري لار د خطرې والی نه دلته د قید چره د معتبر دی چې بدیلا و چمانه وېسا ندی صورت کې که هلاک شتوان به راځي هغه تسریع وشي د سمندري لارې مسمه خو خبره ختمه وان حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ناس سامان چې هم تور خلق په وچوړي او قید هم لګولې وربه بزامین وی دلته یو بل مسله معلومه شو کله ماده چې سامان ورکو چې هم تور خلق په سمندرونو کې وړي او دته په وچه وې سره قید غیر معتبر دی نو که په سمندر کې وړي ټیک دی او هلاك شتوان به ناراضي وجداد لفحش التفاوت زکا زید تفاوت دی بین البر والبحر د دوړو ترمنځ د بحري لار خطرناک وان بلغ او غدلته ما سامان زید ورسو سمندري لار مانه نو بس به دلته مقصد خو حاصل شو فوله الاجر وجرت به تملاويږي لحصول المقصود لكن مقصود وش استفاده منقود له وشو اجرت مستحق جوړ شو او ارتفاع د خلاف را مانوي طور خلاف ختم شو اگر که صورتن خلاف شتا یعنی بده اعتبار اختلاف ختم شو چې مقصدی حاصل شو ومن استاجر ارضا ليزرعها حنطه فزرعها رطبه زمين بان قصا لك برو غره دی خواجه لماز مګ ور کړل په اجاره باندې خو بکی قریب څو غنم د بکی چیرته هغه شي نو کړل سبزینی مبزینی شغی جرلی بزمکه کی خوري ګره خوري کی دا کوم منفعت چې اجازه تو باغی کی مخالفت کو د سي منفعت ته چاغه مضر دی نو غنم بکری کم قید می لګول او دا قید فیدناک دی او د پکې مخالفت کو ازر تا لکه د غنم مزه پزې چې په وسپنا چولې او مخکې چې دیر شي لہذا زمکه خراب شول توان به راضي مخالفت وکړو پیږي وګورئ اون استاجر که خواجه ونسی ارض زمکه ليزرعها چی د زمکه کې وکړي حنطه فزرعها بیرامي پکې وکړي رطبه دغه سبزی زمين به ما دغه نقصان نقص هذا چې په زمکه کې کوم نقصان دي غنم سبزیانو بوجب کې پیدا کړی شي څه شو ګورئ لأن الرتابه ذکر سبزیانی چې دي اضر دا ډېری ضرري بالارض زمکه ضرر ورکي د حنطونه انتشار عروقها ذکر دي دا رګونه چې جرلې دا خوريږي بزمکه کې وکثرت الحاجه الى سقيا بل چې خړو بيدو ته ضرورت ډېری وبور کولو دا او په زمکه لړې ورکه خو ته خرابې فکان خلافا ندلت د خلاف وکړو خو شرط وکونه خلاف کول مثل ته ټیک ده خلاف کول خیر ته ټیک ده خلاف کول شرط ته مخالفت ده یادم شي کنه خلاف کول مثل ته غنم او شان بل شی به بار کو خیر ته مالو چې به بار کړه دا ټیک ده او شرط ته اوس باندې بار کړه نه صحیح فیضمن ما نقصها اوس مو ته اجرت ملاویږي کنه دی خواجاته ما اجرت به ما ترکې کنه وی ولا اجر له بای مالک ته اجرت هم نه ورکي وجه دا زمونږ په دې مادو کې ماده ده الاجر والزمان ولا يجتمعان 84 نمبر ماده ده اجرت او زمان دواړه نه جمع کیږي ځکه زمان الی چې غصبي او اجرت الی چې امانتي اجاره وي او غصب به اجاري کې یعنی قبضي کې فرق دی لکه قبضي غیر مضمونه اجاره به اجرتي او قبضي مضمونه غصب به زمان وي دا دواړه غیر شي نه دي کنه نو نه جمع کیږي دواړه متضاد دي الاجر والزمان لا يجتمعان ولا اجر له وجد بمر لنبي لانه زکه مستاجر خو غاصب دي دزمکی مخالفت جو کو ګوې جزمکی غصب کړي دا علامه قرار نه ودا خبر مخکې من کړي دا چې لان الرتاب اضر بالارض من الحنطه فلا يكون مستوفيا ما تناوله لقد اقد سره بار شوی واغه په حاصل نه کو ومن دفع الى خياط ثوبا ليخيته قميصا بدرهم فقاته قباءها هغه مسله راته دا بیانې یو سړی ټیلر ته کپڑے ورکړلې ورته ویل چې مال په یو درهم باندې قمیص وګنډا ا ټیلر د ځوان بچی ورله د قمیص په ځای قبا وګنډلا نو حکم بیان کړی دی د کپڑے والا مالک ته اختیار دی یا خودي
د قبا کم اجرت مثل هغه دی ورکی او بس قبا دی تی وصول کی البته دی یو درهم نه با زیتی کی نه کمی چې مسما کړو او یا دې سیو کی چې کما کپڑے ورکړي د دغه قیمت دیته والی هغه وخت کې کپڑا زوات القيام او نوازه کې داسي وي زوات الامثال نه لکنن سبب به مثل کپڑا دی برحال یا خو با قبا روالی او دغه اجرت مثل باور کی مسما نه بن زیتیږي او درهم نه او یا دې داسي وو کی چې بس خپل کپڑے قیمت دیته والی تاسو دې لپاره یو قاعده زین کې کینه وې درې صورت دي یو سړی اجیر ته د کار د پاره خپل کپڑا وغیرہ ورکی نو کم کاری چې ورته یاد کړی ورته مسما کړی اجیر هما عمل وکي دغه صورت کې اجاره صحیحه وي او کم اجرت مسما شوی هما واجبي کی ورکی به اجیر ته مثلا قمیص یو ته یاد کړی او قمیص یې ګنډلې ده دویم صورت دا چې کم عمل یو ته یاد کړی یغې نه کړي البته دغه عمل جنسي عمل یې کړی لکه قمیص یو ته یاد کړی هغه ګنډلې قبا ده لکه زمون کوم مسله چې روانه ده کم عمل یو ته یاد کړی هغه نه کړی داغه جنسي عمل یې کړی نو دې صورت کې به مالک ته اختیار وي څنګه چې موږ متن کې ویل یا خودي دا کم عمل کړی داغه اجرت مثل د ورکی مسما منی بزیتیږي نه او یا دی خپل کپڑا دا یا بل کم شی ور کړی د عمل لپاره داغه قیمت دیتی والی دریم صورت اجیر ته چې کوم عمل مسما کړی خودلې بیخي داغي خلاف جنس عمل وکي لکه روس براشي قمیص یو ته یاد کړی غزوان بچي پرتوک ګنډلې نو دې صورت کې مکمل د کپړې قیمت په لازمي کې اختیار مختیار هم نشته یعنی د مالک به د کپړې قیمت رنه والی ځکه نه عمل کړي کمی چې ته خودلې دي چې اجرت واجب شي او نه دغه همجنس عمل کړي دي چې مالک ته اختیار شي بیخي مخالف عمل کړي دي نو دې صورت کې د اجیر غاصب جوړيږي ځکه کوم عمل کپړه کې کړي دغه د وجه نه کپړه دغه جوړه شوی ده خو استهلاکي نو استهلاک صورت دی وای چې ول هلاکه کړي د نو بس قیمت به ور کوي وته بهرحال زمنګ بده متن کې کوم مسله ذکر ده دا غدویم صورت دی چې کوم عمل او ته خودلې دی قمیص را له جوړ کا هغه نه دی کړي البته دغه همجنس عمل کړي دی او موږ ول بدغه صورت کې ورته اختیار وی کدا کوم عمل کړي دغه اجرت مثل دی ورکی درهم مسما معنی د نه زیتیږي او دغه دیتوالی دام صحیح ده او کني خوخه دي که خوخه شي نو بس د خپل کپڑے قیمت دیتوالی نو وی ومن دفع الى خياط څوک چې ورکی ټیلر لثوبن کپڑا لیخي تو قمیصن د لپاره چاغه تی جوړ کې قمیص بدرهمن په یو درهم باندې فقاته هغه وګنډي قبات جوړ کی فین شاء که خوخه شي د مالک ازمنه زامین دی جوړ کی لیخي تمنه دي چې وګنډي ها فین شاء که خوخه شي د مالک زمنه زامین دی جوړ کی دغه خیاط لرا قیمت الثوب د کپړې د قیمت وان شاء که خوخه شي خذ القباده واخلي واعطاه او ټیلر لدی ورکی خیاط لا اجر مثله اجرت مثل ولوم ردا ولا يجاوز به درهما تجاوز بنه کیږي بدغه اجر مثل باندې د درهم نه درستو اجاره فاسده بیان روان دي دا دغه اصل کې حکم دی کما عمل او ته خودله وغینه دی کړي دغه هم جنس فل عمل کړي نو اجاره فاسده شو او اجاره فاسده کې حکم دی چې په مسما اجرت کې او اجرت مثل کې چې کم اقل ویغه واجبېږي تبارش ان شاء الله ندل تم دقه شې شوی مې صاحب دی هداي د متن په دې مسله کې د علماء اختلاف نقل کړي چا ویلي دي د اختیار ولا صورت چې کوم عمل او ته خودلې دی غینه دی کړي دغه هم جنس عمل کړي دی هغه د قمیص او د قرطق متعلق مسله ده د قبانه ده یعنی د بعض علماء راي ده چې قمیص او قبا خو یو شی دی دا یو عمل لدی کی پورا مسمى اجرت واجبېږي او د اجاره صحیحه ده او دا کومه مسله چې مخکې متن کې بیان شو لدا د قمیص او د قرطق متعلق مسله ده ندلته کوم عمل او ته خودلې غینه دی کړي او دغه هم جنسي کړي دي ما ویل ک شری قبای کړي به خو به نه ما عمل کړي دي
خو اجاره صحیح ده دا د بعض علما رائے ده قیل معناه چا ویلی معنی د دې دا ده معناه القرطق معنا د قبا قرطق د دلتا قرطق چاته وي قرته چوته من وایو الذي هو ذو طاق واحد شغه د یو طاق والد یو ته والی ته معنا زمنګ په دې کپړو کې وګورو قمیص کې دوه تهایی یعنی د خي طرف ته او ګس طرف ته د لمنی چی د یو بل نه جدای د جداواله دې ته ویلې کیږي یو طرف تم لمنی جدای بل طرف تم او قبا کې هم د قشان کاری نو قبا خو یې قمیص ته خو کوم عمل وته خود له ماغه کړي پورا اجرت واجبېږي کوم چې مسما کړي متن مسله د قبا متعلق نه ده بلکې د قرطق متعلق ده چې هغه کې تاق چی غيوي د قمیص په شان دونی نو کار خو کړي دي اگر چې بیخي مخالفت نه ده کړي خو من وجین مخالفت کړي دي نو اجاره ور سره فاسده شوی ده لانه او به سوال دا دی چې مراد قرطق دی نو به قبا ول ذکر کړل دا غي جواب دا دی چې یاره د قرطق قرطه خلق د قبا په ځای استعمالي ځکه وت قبا ویلا لانه د قرطق چې یستعمل استعمالي استعمال القبا په شان د استعمال د قبا ځکه دا سی ویل چا بل مسله کړی دا هغه وی چې نه څنګه چې متن کې قبا ذکر دا خبر هم د قشان ده ورته یاد کړی د قمیص او جوړ کړلو قبا نو قبا کبه عین قبا یو ک قرطق وي په دواړو صورتونو کې متن والا صورت دی یعنی عین عمل نه دی کړی هم جنس عمل کړی اجاره فاسده ده اجرت مثل بوته ملاویږي او مالکی کپڑے ته به اختیار وي یا خو اجرت مثل ورکه یا به د کپڑے قیمت واري دواړو کې دا حکم دی قبا کېم دی قرطق کېم دی نور وجه بیان کړی رسو بسی وقیل چا ویلی هو مجری هنا لا اطلاقه دا خبره جاری د بخبل اطلاق باندې یعنی قبا هم مراد ده وجداد لانه ما قبا او قمیص چره دا من وجین یو شی دی نو ګویا کوم عمل او ته یاد کړی وقع کړی دی خو من وجین مخالف دی یو بلنا نو عین نه دی کړی البته هم جنس کړی ګوره ما بار ویل کوم عمل او ته خودلی هغه ونه کې دغه هم جنس وکینو په دغه صورت کې به مالک تر دغه دوه شی اختیار وي او دلته دقه شان ده لانه ما دا قبا او قمیص چې يتقاربان في المنفعه منفعت کې عین ندي چې منګو وایو چې د قبا غندل په وجم دي ومقه مسمى اجرت واجب شي ندي بلکې قریب دي منفعت کې یعنی جنس منفعت د دوړو یو دي برحل ونبي حنیفه رحم الله امام صاحب رحم الله راي خدا ده چې قبای وګندله نو کوم عمل یو د خودلې او داغي خلاف جنس عمل وکړلو نو بس غصب شو یعنی غدریم صورت یې غړي قاعده چې کوم دریم صورتو نو بس فقط د کپړې قیمت به تیلی اختیارونه نشته دي انه د خیاط چې یضمنو د بزامین جوړیږي من غیر خيارین کپړې ولا تبکی اختیار هم نشته دي وجه لان القباء خلاف جنس القميص قبا دا د قمیص د جنس خلاف شه دی وجه الظاهری کم ظاهر روایت متن کې ذکر شو داغه بیان کړي چې وای دا دریم صورت نه چې خلاف جنس عمل کړي بلکې دا غدویم صورت دی عین عمل نه دی کړي خود عمل جنس عمل کړي دی وجد ظاهر دا انه قمیص من وجه قباخ من وجه قمیص دی لانه يشد وسطه د قمیص په شان د دې من استلل شي او نفع هم د قمیص په شان ور کوي وينتفع به او د دین نه حاصلېږي انتفاع القمیص په شان د نفع د قمیص نو من وجهین قمیص سره موافقت شو من وجهین مخالفت شو فجاءت الموافقه موافقت امراله والمخالفه امراله دا دویم صورت دی نو بس مالک ته اختیار دی فیمیل د کپڑے والا مالک چې د مایل دي شی لای الجهتین شاء کم جهت یې خوښ قیمت د دیوالی د کپڑے او یادي اجرت مثل ورکی د قبا او بس قبا د دیوالی البته دمر الا انه يجب اجر المثل لقصور جهه الموافقه واجبيږي الا انه يجب اجر المثل یعنی مسمى اجرت نه واجبيږي ځکه کوم عمل یو د خود له غیر عمل خو نه دی کړی سنت مخالفت یې کړی دی واجبيږي اجر مثل لقصور جهه الموافقه
ځکه جهت د موافقت کې به هر حل قصور شته یعنی قمیص نه دی ګنډلې نو د دې وجه نه اجاره جوړه شوې د فاسده او اجاره فاسده کې اجرت مثل واجبیږي او مسمى باندې زیادت هم نشي کولای ولا یجاوز به الدرهم المسمى او تجاوز باندې کیږي بدی اجر باندې دا درهم نه چې کوم مقرر شوی دی کما هو الحكم في سائر الاجارات الفاسده لکه دغه شان حکم په ټولو اجاره فاسده وکړي دی علامه نبینو د دې به موږ بیان کو په بابه په باب د اجاره فاسدی کې ان شاء الله تعالی دا ور بصیره روانه ده باب الاجاره الفاسده اجاره فاسدی حکم دی چې بس اجرت مثل واجبیږي مسمى باندې با زیادت نه کیږي ولو خاته سراویل وقد امر بالقضاء قيل يضمن من غير خيار دبل صورت کورته ویلی مال وګنده قضا او غور لوګندلو پرتګه د دې صورت کې ویلي دي متن کې مسله دا ذکر کړی دا چې دا من کل الوجوه مخالفت ده غصب به حکم کې ده مکمل کپڑے قیمت پکې لازمیږي مالک ته به اختیار نه بس مالک حق د کپڑے په قیمت کې شو ولو خاته کشری دی ټیلر خیاط دغه کپڑا وګندل سراویل وقد امر بالقضاء حال لا چې امر او تکړه او د قضا د ګندلو نقیل چاویل یزمن من غیر خيار خیاط بزامین وی د کپڑے د قیمت بغیر سره اختیار مالک ته به اختیار نه وی وجه التفاوت فی المنفعه ځکه منفعت کې تفاوت ده د سراویل او د پرتګ او د قباب مینس کې تفاوت دی بالکل هیڅ قسمه موافقت نشته خو صاحب د هدايه فرمایي دلته هم سیدا ده چې څنګه موافقت اشتری غدا چې پرده په دوړو باندې حاصلېږي لہذا من وجه مخالفت دی من وجه موافقت دی نو دا دویم صورت دی نو مالک ته به اختیار وي د کپړې قیمت اخیستلو کې کم شي چې ګندلې دغه اجرت مثل ورکول کی والاصح انه يخير سيدار چې مالک ته اختیار دی له اتحاد فی اصل منفعه وجداد چې اصل منفعت کې خو اتحاد شته د دوړو هغه پرده د غلیباس په تور استعمالول دي د دې لپاره به یو نظیر بیان کړی دی وصار كما اذا امر بضرب طست من شبه فضرب منه كوزا د دې نظیر دا سره لکه وسړی چاته تانبه ورکی چې مال د دې نه توس جوړ کا طشت مرتوي دا غټ لوخه کوم چې ته خانه کوایو تقریبا او هغه د ځون بچي ورلتی کوزه جوړه کی نو چون کی دواړه لوخي دي د اعتبار سره شریک دي منفعت یو شان دي نو حکم دار چې مالک ته اختیار وي کوم شی جوړ کړي دي کوزه داغي اجرت مثل د ورکی مسمى معنی بزیادت حق د اجر نه کیږي او که خو شي نو بس کما تانبه ورکړی دی خپل دغه قیمت دي واپس واري وصار كما اذا امر لك يسري امر کړی به ضرب طست په جوړولو د طست غټ لوخي کی من شبهین د تانبه شبهین بوایو شبهین فضرب منه كوزا بدا دا جوړ کی داغه نه کوزا فینه امر شری یعنی د تانبی مالک چې یو خیرو د تبع اختیار وي څنګه چې دې مسله کې او اختیار دی کدا هاذا دغه شان مسله مخ کې چې دی راشوله چې ورته یاد کړي قبا او جوړ کړي سراویل نو مرته اختیار دی په قیمت کې او کم شي چې ګندلې هغه دی اصول کې اجرت مثل دی ولا ورکی